د حکیم الامت ډاکټر علامه اقبال یو سل شپږ څلوېښتمه د زیږون ورځ په عقیدت و محبت او جذبې سره ونمانځلې شوه. په دغه اړه د کاټلنګ په یو نجي تعلیمي اداره کې د یو زړه پورې دستورې تابع شوې وه چې پکې طالب علمانو د ټیبلو او تقریرونو په لار د اقبال د فکر ترجماني وکړه. لومبنۍ چې کومه د اقبال فلسفه ده د نوجوانو لپاره هغه د فلسفه عقاب. علامه اقبال په خپل شاعرۍ کې د دې تفسیر کوي، د دې انټرپریټینګ کوي چې د هغه څومره هم نوجوان دی هغه د په خپل ځان کې په خپل باطن کې یو داسې صفات پیدا کړي لکه څنګه چې د عقاب وي. عقاب کې دا چې هغه د ځان نه په مخکې څوک نه بوځي او مغلوبه کوي ځان نه، همیشه ځان غالب ساتي. نو علامه اقبال چې کوم دی هغه وایي چې دا مرد مومن دی همیشه غالب وي په کافرانو باندې او چیرې هم دی هغه مغلوب نشي. د هغه چې کوم سوچ دی، د هغه چې کوم ویژن دی هغه د داسې شارپ وي، داسې تیز وي لکه د عقاب په شان. تعلیمي پوهانو سید ندیم شاه او تاج ملک د فکر اقبال او فلسفه اقبال په اړه ګټورې خبرې وکړې او وی ویل چې د معرفت دپاره د خپل ځان پیژنګلي مهمه ده. د خپل ځان په تسخیر کې د پناه او بقا تعبیر پروت دی. د امت مسلمه د ټولو شخړو حل علامه اقبال په خپل شاعرۍ کې ښودلی دی. ضرورت د دې خبرې دی چې موږ خپل نوي نسل ته علامه اقبال وښایو، ځکه چې د اقبال فکر همګیر او علمگیر دی. هغه راز نه همراز دی، آواز دی، عشق دی، ممتاز دی، رهبر دی، رهنما دی. فکر اقبال خپلول دی او مخکې تلل دی. حقیقت دا دی چې علامه اقبال حکیم الامت او دا خطاب هغه سره بالکل ټیک ورکړی شو. هغه د دې امت مرضونه ډایګنوز کړي او نه صرف یې ډایګنوز کړو بلکې د هغې علاج یې خولو. نو دا نن هغه روز ده چې موږ نن خپل مرضونه مو پیژنو، د هغې علاج مو پیژنو، نو بیا خبره اسانه شي. لہذا دا نننی روز د دې خبرې چې کوم دی دلالت کوي او دا د دې خبرې چې کوم دی ډیمانډ کوي چې د علامه اقبال دا کورس دی د ماشومانو د 2 کلاس نه واله تر ماسټر لیوله پورې دا تقسیم کړی شي او یو ځل بیا چې کوم دی لکه هغه چې څنګه ویلو خدای آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. دا هغه نور بصیرت، دا هغه میشن، دا هغه ویژن، دا هغه فکر، دا هغه تیوري او فلسفي دا د امت د خلکو ته یو ځل بیا ورزیاده کړی شي او چې کله د ورزیاده کړی شو نو د خپل مرض معلوم شي، د هغې علاج بیا به د غلامۍ نه خلاص شي، بیا به د ترقۍ په لار روان شي او موږ به د دنیا د امامت او د قیادت او د سیادت مستحق شو او موږ به د هغې چې کوم دی په هغه مرتبه باندې فایز شو. لہذا علامه اقبال دا ورځ چې کوم دی ډېره اهمه ورځ ده. هغه دوه کسان دي، یو شاعر مشرق حکیم الامت علامه محمد اقبال او یو سید مودودی رحمت الله علیه. دا دوه کسان چې دي دا به ته سټډي کې تا ته به د خپل ژوند د مقصد پته لګي او د آخرت پر ته پته لګي او تا ته به دا پته لګي چې زه د الله تعالی دی دنیا ته څه له رالیږلی ما او د الله پیغمبر څه کار کړی او د امت څه مقصد دی د وجودو. آیا دای مقصد دی چې راځي به او ډیګری به علي او ډیر بینک بیلنس او ډیر څیزونه به جوړوي او بیا به ځي؟ دا به مقصد نه. د دې امت د وجود یو مقصد دی او هغه مقصد حکیم الامت شاعر مشرق علامه محمد اقبال او سید مودودی دی مسلمانانو ته ښودلی دی چې کو دا مقصد مو واغسته نو هغه 1400 کاله مخکې تاریخ چې دی دا بیا را ژوندی کولی شي او که دا مو وانغسته دقسې ذلیله به یې، دقسې خوار به یې، دقسې په دنیا کې به د ضلالت ژوند تېروئ او آخرت په مو هم پته نه لګي چې څنګه وي. دا دوه خبرې دې دواړو کسانو ښودلي دي. د امت نوجوانانو ته دا میسج دی، دا پیغام دی چې دا دواړه سټډي کې، دا دواړه وګورئ چې دوی څه ویلي او دوی بیا تحریکونه څنګه ژوندي کړي، په دنیا کې د نوجوان ته څه پیغام ورکړی. دا دوه که تاسو ونه کتل نو زما خیال دی که تاسو ډېر لوی لوی ډیګری والی او خلکو اغوستې دي پی ایچ ډي ډاکټران شئ نو زما خیال دی چې نه به د دنیا په ژوند د مقصد نه خبر شئ او نه به د آخرت د ژوند د مقصد نه خبر شئ. محمد ایوب پښتونخوا ریډیو مردان.